بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. اولی سپاره ده، اولی سپاری شپږم رکوع ده. سورة البقره آیات نمبر 47 دی. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیلو یاد کئی نعمتی التي زما هغه نعمتونه انعمت علیکم چې ما انعام کلیو پتاسو باندې، وانی فضلتکم او بشکا هما فضیلت درکلیو تاسو ته علی العالمین په ټولو عالمونو باندې. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي، اے بنی اسرائیلو یاد کئی زما هغه نعمتونه چې ما انعام کلیو په تاسو باندې. دیزنا یو ځل به بنی اسرائیلو ته د الله رب العالمین احسانات یادولو حکم ورکړی شلو. دې دپاره چې هغه د الله تعالی حبیب صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت نه کولو نه دې ویریږي، او دې دپاره چې دې باندې دا حجت دلیل دا پوره شي. یاد لرئ دې آیت کریمه کې بنی اسرائیلو هغه خلکو ته خطاب کیږي چې کوم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقدس زمانه کې موجود و، او دې ته رب العالمین چې کوم نعمتونه حکم ورکړی کیږي، رب العالمین چې کوم نعمتونه دي هغه دا دي. پهله دا ده چې رب العالمین دې ته په ټولې زمانې باندې، یعنی بنی اسرائیلو وخت کې چې څومره خلکو په ټولو خلکو باندې پهله زمانه باندې رب العالمین دې له فضیلت ورکړی و، برتري ورکړې وه. دغه شانتي رب العالمین دې دپاره په دریا کې لاره جوړه کړه، فرعون نه نجات دې ته میلاو شلو، تورات په شانتي مقدس کتاب دې ته ورعطا شلو. دغه شانتي سکلره معبود جوړولو هغې نه بعد دې ته معافي میلاو شله، د یو ډلې مرګ نه بعد دوباره ژوندي کېدلو. دغه شانتي د وریځو په دې باندې سورې راوستلو، وریځو نه دې ته سورې میلاوېدلو، او من او سلوا نازلېدل. دغه شانتي اوبو دپاره 12 چینی جاری کېدل نه، او دغه شانتي د ځمکې چې کوم اناج و هغه دې ته میلاوېدل وغیره. دا نعمتونه د بني اسرائیلو پلار نیکه ابا او اجداد ته عطا شوي وو. نو چونکې چې کوم نعمت پلار نیکه ته میلاو شوی، هغه نعمت هغه د دې اولاد په حق کې نعمت نه دی. ځکه دې ته رب العالمین فرمایلی دي چې د یعقوب اولاده زما هغه احسان یاد کړئ چې ما تاسو باندې کړي، او زما د حبیب صلی الله علیه و آله وسلم د دې پیروي وکړئ، د دې اتباع وکړئ، او د دې په دین کې داخل شئ، زما د دې نعمتونو شکر ادا کړئ نه دی. انی فضلتکم علی العالمین، وانی او بشکا هما فضیلت درکلیو تاسو ته په ټولو عالمونو باندې نه. دینه مراد دا دی چې بنی اسرائیل ته د دې زمانه کې تمام خلکو باندې فضیلت عطا شوی، او چې کله حضور صلی الله علیه و آله وسلم دنیا ته تشریف راوړلو، نو دا فضیلت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امت طرف ته منتقل شلو، او څنګه رب العالمین خپل حبیب صلی الله علیه و آله وسلم امت ته تمام امتونه افضل ښودلی دی، افضل ویلی دی، افضل جوړ کړی دی. څنګه رب العالمین په سورة آل عمران کې فرمایلی دی آیات نمبر 110 کې: کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تاسو
په امتونو کې ټولو نه بهترین امت دی چې د خلکو د پاره ښکاره شوی. واتقوا یوما لا تجزي او ویریږي د هغې ورځې نه لا تجزي چې په کار به نه راځي نفس عن نفس یو نفس د بل نفس شیئا په څه شیز کې ولا يقبل منها او نه به قبول کړی شي د هغې نه بغیر د اذن نه شفاعة ولا څه سفارش ولا يؤخذ او نه به اخیستلی شي منها د هغې نه عدل څه مالي معاوضه ولا هم ينصرون نه به د هغې سره مدد کولی کېږي. ولا يقبل من يوم لا تجزي نفس عن نفس چې په کار به نه راځي یو نفس د بل نفس په څه شیز کې یعنې بن اسرائیلو د قیامت د هغه ورځې نه ویرېږي چې هغې کې به څوک هم کم کس د کافر طرف نه به بدله نشي ورکوی شي او نه به د کافر په باره کې سفارش قبلیږي نه دی او نه به دا کافران چې کوم دی د جهنم د عذاب نه دوی د نجات په بدله کې څه مالي معاوضه نشي اخیستلی کېږي او نه به د دې کفارو نه د الله رب العالمین عذاب لرې کېږي او نه به د دې کفارو مدد کلی کېږي نه دی. او دغه شانتي د اهل سنت مسلک دا دی چې د الله تعالی په اذن سره به انبیاء علیه الصلاة والسلام ملائکه اولیاء کرام او علما او دغه شانتي قاریان صاحبان او نیکان خلک دا به د ګناهګارو شفاعت به کوي. دلته چې کوم شفاعت ذکر راغلی دی چې د چا سفارش نه قبلیږي یا د چا به چې کوم دی دغه نه کېږي دینه مراد چې کوم دی د کفار مراد دي. د کافرانو به شفاعت نه کېږي نه به د هغې مدد کېږي نه به هغې نه چې کوم دی د الله عذاب په بدله کې به دینه څه مالي معاوضه اخیستلی کېږي او باقي شفاعت حق دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د خپل تمام ګناهګارو امتینو د هغې شفاعت به کوي. یو ځل بیا غوښتې ترجمې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا ای بنی اسرائیل یاد کې زما هغه نعمتونه انعمت علیکم چې ما انعام کړی په تاسو باندې وانی فضلتکم بېشکه هم ما فضیلت درکړی تاسو ته علی العالمین په ټولو عالمونو باندې. واتقوا یوما او ویرېږئ د هغې ورځ نه لا تجزي نفس عن نفس چې په کار به نه راځي یو نفس د بل نفس شیئا په څه شیز کې ولا يقبل منها نه به قبول کړی شي د هغې نه بغیر د اذن نه شفاعت سفارش ولا يؤخذ نه به اخیستلی شي منها د هغې نه عدل څه مالي معاوضه ولا هم ينصرون نه به د هغې سره مدد کولی کېږي. وما علینا الا البلاغ المبین.